اوپن هاوس دا مونږ یو اوپن پلیټفارم پیرنټس ته کېښودو چې راشي سیسټم نه د ځان خبر کي او چې څه پکې دوی ته ټیک لګي خپل وړو دپاره چې کوم فیسلټیز مونږ پرووایډ کړي هغې نه د ځان اویر کي بېشک هغوی اوپن چوایس ورته مونږ ورکو ویدر دے آر ګوینګ ټو ایډمټ دیر چایلډ اور ناٹ دوی د خپل ځان پوره مونږ نه دلته دوی ته مختلف اکټیویټیز سپورټس والا مونږ کېښودو داسې نور انټرټینمنټ وړو دپاره کېښودو چې واړه ډسټرب هم نه شي او زموږ پیرنټس خپل ماشوم دپاره مستقبل دلته پراپر ډیسیژن واخیست. کنګ ایډورډ سکول چې کولاو شو دویم پکې سپورټس فیسیلیټیز ورکړل نو څنګه چې ماشومانو ته ایجوکیشن ضروري ایجوکیشن سره سپورټس هم ضروري دی. زموږ مین فوکس چې کوم دی د ماشوم چې ښه اپبرنګینګ به مونږ څنګه کوو هغه به مونږ دې لیول ته څنګه راولو چې هغه به څنګه د نور سکولونو مقابله وکړي. زه ورکوټ غونډه کې خبره کوم زیاتر سکولونو کې وښولی شي چې یو فوټوسینتھسس دی یو عمل دی خو ماشوم ته دا کله هم پته نشته چې د فوټوسینتھسس وایي څه ته اصل کې اتم کلاس ته رارسیږي په هغه ورځو کې د بورډ ایگزام پریشر او خو د هیڅ ورته پوهه نه وي چې دا څه دي او څه نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. چارسدې د خلکو دپاره یو ډېره د خوشحالۍ خبر دی او هغه دغه دی چې په تعلیمي مد کې یوه نوې تعلیمي اداره ووتل هغه کینګ ایوارډ سکول چارسدې په نوم باندې. یقینا هغې کې چې نن کوم تقریب وشو په دغه تقریب کې چې کومې میاندې خویندې راغلې وې کوم پلاران راغلي وو د سکول لوکیشن چې کوم دی موږ ډېرې ادارې وکتلې خو هغوی چې سټارټ اخلي او بیا دغه شانتې فنکشن کوي نو د هغې نه مخکې هغوی خلکه نه ډېر څه اخیستې وي خو د دغې مالکان چې کوم دي هغه ماړه دي هغه وایي چې موږ د چارسدې د خلکو ته په حقیقي معنو کې تعلیم ورکو. د هغې دپاره په لومبني فرصت کې چې هغوی کوم بلډنګ تیار کړی دی د بلډنګ تاسو په دغه فوټیج کې ګورئ چې موږ کمرې وکتلې ډېرې وسیع کمرې دي کم فرنیچر دی بیا د ماشومانو لپاره دوی باقاعده چې کوم دی نو زانګوګانې لګولي دي د هغوی د لوبو هغه ټول سیسټم یې پوره کړی دی. بل ګراونډ چې دی نو ډېر زبردست ګراونډ دی ورسره د لوبو ورسره دلته کې ما وکتله چې هغه سپورټسمین ما په دغه تقریب کې وکتلې چې هغه ما د نورو سکولونو لپاره کتلي دي چې هغوی ته د سپورټس په مد کې ډېرې پیدې ورکړي دي. نو دا د شاه فیصل خان یو ډېره لویه کامیابي وه چې په لومبني تقریب کې د هغوی ملګرتیا ملاتړ ورسره خو هم ترلاسه دی. نو ویل کېږي چې د کومو سیمو میدانونه آباد وي دغه سیمو هسپتالونه ویجاړ وي نو دغه سکول د نورو سرګرمو سره سره په لوبو باندې هم توجه ورکوي. ډېره مهمه خبره چې په 25 تاریخ باندې کومه دلته کې ټیسټ را روان دی په 25 را روان فروری باندې په 25 باندې هغه ټول والدین دی ووري چې زما بچی خو ډېر تعلیم قابل دی خو ما سره پیسې نشته نو صرف ایډمیشن نه دا بعضې سکولونو والا وایي ایډمیشن فری په ایډمیشن به دې دوکه کي او په چل به دې سکول ته رادننه کي او بیا به ترې وتې نه شي. دوی وایي چې تعلیم هم ورپسې فری یعنې ماخانه چې کوم دی نو دا شاه فیصل خان ته زه په دې باندې داد ورکوم او دغه په حقیقي معنو کې لکه دا خلک ګرځي قابل ماشوم ګوري بیا بورډونو باندې لګولي وي چې او زما د سکول دا دی او دا دی بس په هغه بورډ باندې خلک دغه کوي. دننه څه کېږي کتل هم دي ډېر ملګري و په دې باندې خفه کېږي خو ما نن دا سکول پریکټیکلي وکته او بیا په لومبني دغه کې چې د هغوی کوم سیسټم روان دی نو دغه یو ډېره ښه خبره ده. هغه والدین دی ووري چې بچی قابل دی وایي چې په یو ښه سکول کې داخل کړمه نو هغه کینګ ایوارډ سکول چې کوم دی په چارسده کې بالکل سپورټس کمپلیکس سره په څنګ باندې او دغه جوډیشل کمپلیکس ته بالکل مخامخ چې کوم دی د پارک سیسټمز دی وسیع میدان دی ښکلې لار ده ورته او هغه ماشوم باندې تعلیم پرې یتیم دپاره چې کوم دی نو دوی اعلان وکړو دا هم ډېره ښه خبره ده. په لومبني فرصت کې ډېر خلک دا خبرې کوي چې یاره په څه چل باندې ماشوم راولو خو نه د دوی چې کم سوچ کم ویژن یا کم د مخکې نه تاوان کړی دی د هغې نه دا پته لګي چې دوی ډېر په مخلصۍ باندې روتي دي دوی وایي چې د چارسدې ته په تعلیم کې نور هم جدیدیت ورکو. شاه فیصل خان نن چې کوم خلک راغوښتو منتظر خان په دې کې چې کوم دی نو چیف ګیسټ راغلی سټاف چې کوم دی نو ما ته شاته ولاړ دی یو شمېر خلکو ته پکې روزګار هم میلو شو دا مې یو ډېره ښه خبره ده. هغه خویندې میاندې اعلی تعلیم یافته چې کوم دي زه به د میډم سره هم خبرې اترې کوم څه به وایې په دې موقع باندې؟ ډېره مهرباني الف خان صاحب تاسو ورالې د ټولو میلمنو څونه چې راغلي ټول عزتداره میلمانو زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم او موږ چې دا کمې خبرې وکړلې یار الف خان صاحب دا یتیمانو ماشومانو دا خبره وکړه نو دا زما د اړخه دا وینا ده دا بیان دی انشاءالله چې یتیم ماشوم چې قابلیت پکې وي هغه زما د اړخه په دې سکول کې چې کوم دی نو هغې ته به فری تعلیم فری یونیفارم او فری پیک اینډ ډراپ به هغې ته میلاویږي انشاءالله. یتیم سره ما یو بله خبره هم کړه چې ډېر قابل دی خو مخکې نور سکول نشي ویلی
چې کمزوري وي، غریب وي او مستحق وي. دویمه خبره دا چې قابلیت پکې وي، نو هغه تعلیم چې کم دی نو هغه به هم زموږ د اړخه فري وي انشاءالله. صحیح. میډم خپله پیژنګلو را سره وکړو، خپل تعارف زموږ کتونکو سره وکړه چې په کوم لیول دې سکول ته تاسو څنګه راغئ؟ جی زه دلته ایز ا پرنسپل ما جوائننګ کړی دی او جی چې دا سیسټم مونږ راغوکولو نو مونږ ډېر ډفرنټ اسپیکټس باندې سوچ وکړو چې کوم داسې ډفرنټ مونږ د سکول کې اویلیبیلیټي وکړو خپل وړو ته چې هغه د هغوی هغه چې کوم پرابلمس ډیلی لایف کې هغوی ته فیس کېږي ټول پکې کور شي. څنګه چې ما خبره وکړه واړه دلته نه مدرسې ته ځي او د هغوی ټایم دا هم یو هیکټیک د پیرنټس لا چې یو فکس ټایم هغوی الوکیټ کړي چې خامخا هغوی لاړ شي. مونږ پکې دلته قرآن کلاس کې ښودو، تجوید نه به سٹارټ کیږي، پرایمري پری پرایمري لیول نه قاعدې کلاس په هغوی سره کنډکټ کیږي او مختلف لیولز باندې به زموږ د تجوید حافظ القرآن ټیچر دی هغوی به ورسره هغه کلاس اخیستی. دغه شانې جي ما تاسو سره یو بله خبره شیر کړه چې دلته موږ د یو بل پوینټ پکې نوټس کړو چې مختلف کلاسز کې ډفرنټ فیملیز نه ماشومان بلانګ کوي نو هغوی بعضې پک کولی شي کنورسیشن انګلیش لازمي زموږ ډېر سټانډرډ سیسټم د اکټیویټي بیس ټیچنګ موږ دلته پرووایډ کړی دی جی. خو هغه چې هغوی ته کوم پرابلم فیس کېږي هغه پیکینګ کړي نو هغې دپاره موږ هغه هلته به سویچنګ مختلف کنورسیشن مطلب کوم لینګویج هغوی پک کولی شي هغه شانې هغه کلاس به ورته موږ هغه کوو اور بیا به هغوی سره بیل سپریټ یو کنورسیشن لیسن اخیستلی کېږي چې کوم کې هغوی سره پراپر انګلیش کنورسیشن چې څنګه زه تاسو ته ان شارټ ووایم دې سیسټم کې موږ دیني دنیاوي دواړه تعلیمات مهیا کړي دي خپل نوې کل دپاره. میډم دا بلې تجربه هم شته مخکې هم چېرته تعلیمي؟ جی زما تقریبا 13 پلس ایئر ټیچنګ اور مینجمنٹ ایکسپیرینس دی. ٹھیک دی جی اکیډمیکس اینڈ آل ډیل کول اور وړو جی عمدا ټول چې کوم زما مجموعه د ایکسپیرینس چې کوم موږ ته پرابلم ډفرنٹ اسپیکټس کې راوکړل هغه دې سیسټم کې موږ اویلیبیلیټي دا تاسو کوم لګ خلک سکولونه بار بار نشي بدلولای کنه ما چې څنګه خبرو کړ ډیر خلک په دوکو کې سکولونه ته داخل کی بیا هغه چې کم دنو شرمېږي او بیا تعلیم چې کم دنو خراب شي. جی تاسو د دې د سی او باره کې یا د مالکان د دونه وخت وسره ستاسو شو کنه چې د ما د کتون کې ووري ولې چې بره الله پاک کوم بینه چې سره دوکا لکه ما خو ټول خبره چې موږ وره دي نو ډیر زبردست سیستم روان دی په یو سوچ روان دی په یو میشن روان دی نو چې دې سکول ته راځي نو څه چینجز به ماشوم کې د نورو سکولونو په دغه باندې تاسو وینئ؟ زمونږ ماشومان به چې کوم دی پهله خو زه ستاسو ته به دا ووایم چې دا زمونږ نن ګرانډ اوپننګ او دې سره مونږ اوپن هاوس هم کېښودو. اوپن هاوس دا مونږ یو اوپن پلیټفارم پیرنټس ته کېښودو چې راشي سیسټم نه د ځان خبر کي او چې څه پکې دوی ته ټیک لګي خپل وړو دپاره چې کوم فیسلټیز مونږ پرووایډ کړي هغې نه د ځان اویر کي. بېشک هغوی اوپن چوایس ورته مونږ ورکو ویدر دې آر ګوینګ ټو ایډمټ دیر چایلډ اور ناٹ. دوی د خپل ځان پوره مونږ نه دلته دوی ته مختلف اکټیویټیز سپورټس والا موږ کېښودو داسې نور انټرټینمنټ وړو دپاره کېښودو چې واړه ډسټرب هم نه شي او زموږ پیرنټس خپل ماشوم دپاره مستقبل دلته پراپر ډیسیژن واخیستلی شي. تاسو وایي چې 100 پورې 200 پورې ماشومان لومبني چې کوم دی اډمیشن بېشک پکې موږ دا پوینټ هم کېښودو چې خامخا سټانډرډ سیسټم دی دومره فیسلټیز موږ پرووایډ کړو خو چې دا لوکل خلک ترې نه څنګه فایده واخلي څنګه نو هغه دې دپاره موږ را روان سنډې یو ټیسټ راغوکړو ټیلنټ بیس ټیسټ دی د سکالرشپ نو هغه څنګه چې سره خبر وکړه موږ به ورته سکالرشپ پرووایډ کوو ایون هغوی به کې یو پلس راکړو چې پک اینډ ډراپ بکس ایچ اینډ ایوریثینګ چې ټیلنټډ ماشومان دي نشي افورډ کولی های سیسټم سټانډرډ سیسټم نو هغوی دپاره موږ دا ټیلنټ ټیسټ راغه کړی دی نو خامخا را دي شي خلک را روان اتوار دی 25 فبروري باندې نو نیډ بیس هم دی چې ضرورتمند دي نشي افورډ کولی نو بېشک را دي شي که هغوی کوالیفای کړو نو بېشک دا فیسلټیز نه به هغوی اویل شي. صحیح انشاءالله ګرانو کتونکو بار بار به په دې سکول خبرې کوو 25 تاریخ باندې به راځو دغه ټیسټ به ګورو بیا هغې باندې پیغام به موږ به تاسو ته درکوو چې تاسو راشئ او دلته کې چې کوم دی نو دغه تعلیم حاصل کړئ. ما سره دا سپورټسمینه ولاړه ده او ډېر نه پیژنو ځکه چې د دوی باندې چا لاس پروت دی هغه په سپورټس کې په نیشنل سطح باندې هغوی لوبېدلې ده او ډېرو سکولونو ته هغوی نن سبا خو زنانه ذاته د دې چارسدې نه په نیشنل کچه باندې لوبېږي نو د دوی سره چې مرسته ده د هغوی په وجه باندې چې هغوی ورسره ډېر کومک کړی دی هغه زه پیژنم چې مس نوشین ده خو دوی دلته کې راغلي دي څه به وایې په دې موقع باندې چې تاسو هغه چې ډېرې جینکۍ غواړي چې موږ لوبې ترلاسه کړو نو تاسو به ورته هغه خپله تجربه ورښایئ؟ السلام علیکم زما نوم شارخ دی زه د والیبال نیشنل لیول پلیر یم ریسنټلی ما د پی ایس بی پاکستان کوچنګ کورس لیول 1 کړی دی او په چارسدہ کې سپورټس که زه یم او که داسې نور څوک کو نیشنل لیول دی او که ډسټرک لیول څومره پلیئرز دي نو ټول چې مطلب چارسدې ته چې سپورټس راغلی دی نو هغه د مس نوشین په برکت باندې راغلی دلته چا هم سپورټس نه پیژندو نو زه د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم او دا د هغې مطلب یو هیلپ دی یو ښه دغه دی چې او
سپیشلی دا کم سکول کنګ ایډورډ سکول چې کولو شو دویم پکې سپورټس فیسیلیټیز ورکړل. نو څنګه چې ماشومانو ته ایجوکیشن ضروري، ایجوکیشن سره سپورټس هم ضروري دی. صحیح. ګرانو کتونکو دا ډیره مهمه خبره ده. هغه والدین چې هغه وایي چې په خپلو بچیانو باندې یعنی جینۍ مې لور مې چې کومه ده ټینس، بیډمنټن، کرکټ، والیبال، فوټبال، نو دا زه ړومبني سکول وینم چې د شروع نه د سټارټ نه داسې نه چې هغه د پی ټي ټیچره ده هغې راوستې ده، دا یو سپورټسمین راوستی. شاه فیصل صاحب یو پوښتنه به بله کومه په داسې سکولونو باندې دا تاسو چې کوم ړومبي کې څه کېښودل نو په دې ډېر خرچې خراجات راځي، اکثر بیا اړه شي، ادارې بندې شي، نو څه وایې دا د ړومبي نه سټارټ نه چې ستاسو کوم تاوان روان دی؟ الف خان صاحب تاسو چې دا کومه پوښتنه وکړه د دې جواب خو دا دی، د سکول چې کوم نو دا زما د والد صاحب خواهش و د ډېر وخت نه، او ما هم د ماشوموالي نه زړه کې دا جذبه وه چې د والد صاحب مې را کوم خواهش دا به سرته رسوي انشاءالله. الحمدلله الله پاک رحم را باندې ډېر دی، نور بزنسز هم الحمدلله کافي ډېر دي. نو دا کاروبار چې مونږ دا سکول چې مونږ شروع کړی دا مونږ د کاروبار په نیت باندې نه دی شروع کړی، دا مونږ د خدمت په جذبه باندې شروع کړی دی، او انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله پاک به په دې کې مونږ سره پوره امداد کوي که خیر. زبردست. راشي دې خوا ته څنګه چې ګرانو کتونکو ما تاسو ته خبره وکړله شاه فیصل چې کومه خبره چې دام پرې نو دا هغه ګټه چې کومه ده دې سکول ته راکړي او یو ورځ به د دې ثمرات هم ملاویږي. خپله پیژنګلو کې زی زما لقمان نوم دی، شاه فیصل صاحب سره زما ډېر وخت نه تعلق دی، زما کلاس فیلو هم دی، زه خپله اسسټنټ پروفیسر یم. شاه فیصل دا سکول یعنی داسې اوپننګ ډایرکټ یې نه یې کړی، دا تقریبا 2-3 کال نه پې مونږ هوم ورک کړی دی، کم از کم 2-3 کال نه مونږ لګیو دی او ما سره رابطه کړو. نور څونه ایجوکیشنسټ دي هغوی سره به دې رابطه کړو. نو هغې کې بیا مونږ یو مشوره ورکړه، سټارټ یې واخیستو. نو تاسو خو چې د بلډینګ کومه خبره وکړه، د ګراوند کومه خبره وکړه، ای باندې خو زه خبره نه کوم، خو مین شی چې کوم زموږ مقصد او دا 2-3 کاله مونږ ډسکشن وکړو، مونږ په کوالټي ایجوکیشن باندې زور راوړی دی. کوالټي ایجوکیشن څه ته وایي چې یعنې مونږ دا نه کوو چې په کوانټټي زور ورکړو کلاسونه ځان ته ډک کړو. دلته ما سپیشلی ویلي چې یعنې د کلاس ټرین به ته کم از کم یعنې 20-25 ساتې، دې نه زیات به نه ساتې، ځکه او دې کې مونږ چې دا نن کم فنکشن وشو دې کې مونږ وکتل چې ډېر زیات پیرنټ انټرسټډ دي راځي، دا دوی چې څنګه نن اوپننګ وکړو نو مونږ سره کسان ډېر را روان دي، اپلای ډېره کېږي. نو دلته بیا یو بله مشوره ما ورکړې ده چې کسان خو دا سیسټم ډېر زیات خوښوي، یو یونیک نوم دی او یو انګلیش ټچ هم دی دې کې. نو ما ورته چې ته پکې یو ډبل شفټ بیا سټارټ کا، یعنی چې ستا سکول ټایمنګ 8 نه 12-1 پورې وي، نو د 12-1 نه تر تقریبا 4-5 بجو پورې ته یو بل شفټ سټارټ کا، ځکه چې دې چارسدې خدمت ته کې ستا د والد صاحب ارمان دی چې د ماشومانو علاقې خدمت وکم، او دوی په تاسو دا نه اعتبار کوي دا نه ګڼ شمېر کسان راغلي دي. نو ما ورته چې ته ورته ډبل شفټ سټارټ کا. دې سره ولا بیا مونږ دا مشوره هم ورکړې وه، او فیوچر کې زمونږ دا پلانینګ دی چې دلته به زمونږ سیکنډ ټایم کې بیا ورسره یو کوچنګ اکیډمیشن سټارټ کوو، او د خپل سکول ماشومان چې کوم دي هغوی ته پکې فری کوچنګ کېږي. اول خو د کوچنګ دوی ته ضرورت بني، خو بیا هم داسې کوم ماشوم چې یعنې څنګه دوی چې یتیمانان دي یا د بار کباړ مبال راټولي دوی لپاره فری ایجوکیشن وي، نو دوی سره کور کې د هوم ورک او دې لپاره ټایم ني، نو هغې دپاره ولا ایکسټرا موږ 2-3 غنټې به دلته ورکوو، سټاف به اویلیبل وي، ټیچر به اویلیبل وي، او هغوی سره به خپل کار محنت کوي. مهرباني. ګرانو کتونکو ډېر زبردست خبرې وکړې، او کومه خبره چې وکړله مهمه چې په کلاس کې به دونه تعداد وي، موږ په دې سکولونو کې ګورو 120 او 180، نو دا ډېره زبردسته. یو بله میډم را رسه موجوده ده په دغه کې په دې فنکشن کې مکته، او یو شمېر ماشومان والدین دې وخت کې زموږ مخې ته ناست دي، نو دا د دوی لویه کامیابي ده. میډم خپله پیژنګلو راسره کړئ. السلام علیکم جی، زما نوم هما نایاب دی او زه د کینګ ایډورډز د انتظامیې یو رکن یم. زه لږ غونډه کې د دې سکول باره کې به خپل خلکو ته ویل غواړم چې مونږ د خلکو نه څنګه مختلف یو، مونږ به څه طریقې سره ماشومان ایجوکیټ کوو، مونږ څنګه وایو چې کوم پرایویټ سکولز دي هغې په مقابله مونږ کولی شو. زمونږ مین فوکس چې کوم دی د ماشوم چې ښه اپبرنګینګ به مونږ څنګه کوو، هغه به مونږ دې لیول ته څنګه راولو چې هغه به څنګه د نور سکولونو مقابله وکړي. زه ورکوټ غونډه کې خبره کوم، زیاتر سکولونو کې وښولی شي چې بھئی یو فوټوسینتھسس دی، یو عمل دی، خو ماشوم ته دا کله هم پته نشته چې د فوټوسینتھسس وایي څه ته اصل کې. 8م کلاس ته رارسیږي، په هغه ورځو کې د بورډ ایگزام پریشر او خو د هیڅ ورته پوهه نه وي چې دا څه دي او څه نه دي. زمونږ مین مقصد دی مونږ داسې طریقې سره سبق وښایو چې هغې ته انوایرنمنټ کې کینو، بهر ورته ووایو چې دا د نور نه بوټي ته څنګه یو طریقې سره خوراک جوړیږي. نو دا ټول عمل چې کوم دی دا صرف په کلاس روم کې به نه وي، دا به لرننګ بیسډ وي. دا سکولونه وګورئ، د یو کمرې سکولونه به وي،
پراپر دلته غټ چمن غټ سپورټس پلیینګ ایریا هر یو شیز اویلیبل دی یو انوایرنمنٹ کریټ شوی دی چې څومره موږ بیټر ایجوکیشن ورکول شو کم فیسلیټیز ورکول شو صرف او صرف به موږ کو د بیکن هاوس یا د سیټي سکول خبرو کو نو د هغې په انګلیش باندې زیات فوکس دی زمونږ انګلیش سره په اسلامیات په دینیات په اردو په هغې باندې هم ایکولی فوکس دی روبوټکس زمونږ یو نوی انټروډکشن دی چې بهی نوې زمانې سره روان یو نو هغې په حساب باندې به موږ نوې شیونه انټروډیوس کړو نو زموږ کمپیوټر روبوټکس په هغه شیونو باندې به هم موږ خبرې کوو خو داسې طریقې سره به کوو چې صرف انفارمیشن نه دی ورکول ماشومانو ته هغې کانسیپټ مین مقصد زموږ دی چې موږ خپل یو داسې مخکې راولي داسې ماشومان ایجوکیټ کړو چې هغې په کانسیپټس باندې خبرې کوي هغې په رټو باندې خبرې نه کوي هغې مخکې هغه شي نه امپلیمنټ کوي څنګه هغه موږ سره یو د فلم دغه دی 3 ایډیټ هغې کې هم دا یو میسج دی که نه چې بهی تاسو ماشومانو له دومره هورایزن وکړئ چې هغې هغه شی نه امپلیمنټ کولی شي پوهه کولی شي چې بهی دا شی نه څنګه جوړېږي صرف هغه ټکو باندې فوکس نه کول د انګریزي موږ ټکي وښیو د هغې ټرانسلیشن هم په انګریزي کې دا په مشکل ده او که ځان ته پوهې کړي د هغې په مطلب نه پوهېږي زمونږ مین فوکس چې کوم دی د هغې نالج یا د هغې وزډم زیات دی هغې پوهه زیات دی چې بهی دا اکچولي دي سر او هغې سره سره انګلیش فلوئنسي چې کومه ده هغه زمونږ خامخا زمونږ د قوم یو نیډ هم دی او انټرنیشنل او نیشنل لیول باندې هم ضرورت دی د ټول ایلیمنټس چې کوم دي نو دا به انشاءالله زمونږ سکول چې کوم دی افر کوي ډېره مهرباني ما په خپله د پېښور سکولونه سبقونه ویلي دی او یو غټ نوم دی پېښور ماډل سکول او زه د هغې ډېره زیاته شکریه هم د هغې سکول ته ادا کوم خو هغې باوجود څه کمیانې زموږ په ایجوکیشن سسټم کې موجود دي چې کوم موږ ته په دې لیول باندې پته ولګي او دا څنګه شاه فیصل صاحب خبره وکړه چې زموږ دا مقصد دی چې هغه شی نه موږ په خپله کتلي دي چې کوم یاد دي هغه به موږ څنګه کوو او هغې باندې به موږ څنګه اوورکم کوو هغې لپاره څه سټراتیجي پکار دی کم وزډم پکار دی په هغې باندې به موږ زبردست د دغه میډم خبرې تاسو وورئ د هغې سوچ د هغې ویژن د هغې جذبه هغه غواړي چې د خپل چارسدوالو ته یو پیدا ورکړم کوالیفیکیشن ټیچر دپاره دلته کې څه دی دې وخت کې چې تاسو راته لږ راته ووایئ جی ماسټرز اینډ ایون موږ سره داسې سټاف دی چې ایم فل کوالیفاید دی ٹھیک دی سټاف پوره کړی دی جی اور څه چې کوم اوس موږ سره ایډمیشنز کم لیولس کې راشي نو تقریبا موږ سره ایون ویکنسیز لږ ډېر دي خو شارټ لیسټډ دي که بیا هم څوک داسې ویلینګي او موږ سره جویننګ کول غواړي را دي شي ډیمو به موږ ترنه واخلو که قابل وي افیکټیو مطلب کوالیفاید وي او زموږ سیټس او زموږ چې کوم معیار دی د سکول هغې باندې ټیچینګ زموږ سټریټیجیز دي هغه کولی شي ایون دو دې نه غیر چې سلیکشن د دې وشي موږ ټریننګ ورته ورکوو چې کوم زموږ معیار دی هغې په مطابق یې راولو نو هغه ټریننګ ورته موږ ټیچرز به ویل ټرین کوو بفور د سټارټ اف اور سیشن چې کوم زموږ مارچ کې به انشاءالله سټارټ کېږي نه مخکې به موږ یو ویک ټیچرز له باقاعده ټریننګ دا خو سټارټ دی که نه نو پلی ګروپ نه که نه یو ډېره نخم کې داخله اخلي اتم کې اخلي اووم کې اخلي فی الحال جی زموږ پلی ګروپ نه 7 کلاس پورې دی ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو ډېر باس مباحثه د دوی د دې خبرو نه بهر رووتله یو بل رورم راغی حقیقت دا دی چې دلته کې شاه فیصل صاحب چې کوم دی نور بزنس دی خو دلته چې دا کوم خلک پیدا کړي دي نو هغه واقعي چې ماهر تعلیم دی هغوی په تعلیم باندې ډېر تجربه لري رور خپله پېژنګلو را سره السلام علیکم ورحمت الله زما نوم نعیم الله جان دی او تنګي اوسیدونکی یم او دا فیصل زما ډېر ښه دوست دی او د چې کله دا سکول کلاو نو د سره زما میټینګونه کېدل موږ به ناست پاسو نو ماشاءالله سره زما هم خپل چې کوم زما ذهن کې تعلیم باره کې ما هم سره خبرې وکړې او دوم ما سره خپل ویو شیر کړل نو ماشاءالله زه ډېر زیات امپریس شوم د آیډیا نه چې دوی چې زه ماشومان له داسې تعلیم ورکړم چې هغوی د کې جي نه واله چې 5th کلاس ته راشي چې هغوی کې ماشاءالله لیډرشپ کوالټي راغلی وي او موږ داسې کنسپچوال لکه د سره ما یو بله خبره وکړه ما وی چې ماشوم چې 1 کلاس ته رسي چې تاسو ورته لیبارټري سټارټ کړي وي ځکه چې زموږ ماشومان لسم 12 پاس کړي هغوی ته د لیبارټرۍ پته نه لګي خپل یعنې هغه کم کیمیکل چې دي هغه هم نه پېژني نه انسټرومنټس پېژني نو موږ وایو چې زموږ ماشوم 5th کلاس ته رسي چې هغه کم از کم د لیبارټري ساینټسټ وي هغه کم از کم موږ دا ویو د انشاءالله د دې سکول د کینګ ایډورډ سکول او بل دا شی چې کوم اوس د مخکې زموږ یو میډم خبرې وکړه کنسپچوال نو زموږ سکول قابلیت پکار اصل کې دا نمبرینګ دا خو زموږ د سیستم ټول خراب کړی ایجوکیشن سیستم نو موږ دا خواهش دی انشاءالله او ټولو میندو خویندو د زموږ دا درخواست دی چې تاسو خپل بچي راولئ نو موږ تاسو ته دا ویو چې تاسو بیا د دوی د تعلیم نه بېغمه اوسئ دا زموږ ګارنټي ده که د دوی تعلیم کې څه کمی به شو موږ یې ذمهوار یو د دوی
او باقي کور کې به تاسو د دوی د تربیت خیال ساتئ او انشاءالله چې مونږ دلته کې پلاران یو څو دوی روحاني پلاران یو د دوی او مونږ به د دوی د تعلیم ګارنټي مونږ اخلو که ستاسو زوی ستاسو په معیار نو مونږ ستاسو ریسپانسیبل یو دي شي. ډېره مننه. زبردست، ډېره مننه. راشه وروره دا ګوره چې دا ماشومان د سټارټ نه راغلي دوی دا ابتدا خو دا د څنګه چې د ورو وي یو بل ملګري وي چې دا د 3.5 کالو کاوش دی خو نن دا فنکشن تاسو وینئ نو د سکول ته چې رالو دا بلډینګ د هره کمره په یو سوچ باندې جوړه شوې ده. خپله السلام علیکم جی، زما نوم ساجد څه مو لیدل نن د سکول کې؟ ماشاءالله ډېر ښکلی سیټ اپ شوی دی دلته کې د بلډینګ لحاظ سره هم دا ډېر زبردست یعنی یو هغه یې کړی دی د سټرګل کړی دی او موږ خو ماشاءالله وکتل کلاس روم زه مو کتل بهر چې د ماشومانو کوم پلی ګراونډ دی دا مو کته ډېر ښکلی سیټ اپ دی. سټاف انشاءالله زه خپل بچي داخله انشاءالله ارادم کړی دی دا ګلالي ماشومان دي زموږ راتلونکي مستقبل دی ګهري موږ چې د پاکستان ته داسې طریقې ښایسته ادارې راشي چارسدې ته زموږ د علاقې ته او ښکلې هغه طریقې سره چې کوم دا مینج شي نو انشاءالله امید هم دی انشاءالله. راشه ورور کنه ستاسو څه نوم دی جي کوم دی؟ زما نوید نیاز نوم دی جی او خپله ایز ا ټیچر یو سکول کې پرایویټ سکول کې ټیچر او الحمدلله د دې کنګ ایډورډ سکول چې ما نن کوم دغه ولید ماشاءالله ډېر زبردست سیټ اپ یې دی بلډینګ لحاظ سره او پلی ګراونډ چې کوم دی دا ماشاءالله ډېر زبردست دی او انشاءالله زموږ خپل هم دا نیت دی چې ماشومان پکې انشاءالله داخل ډېر والدین یې زنانه راغلي دي هغوی چې خپل بچي دلته کې داخلي ګرانو کتونکو په دې سکول ډېر بحث مباحثه کېږي خو پروګرام ډېر اوږدېږي یو بل ورور هم راغی انشاءالله بیا به پرې خبرې کوو خپله پېژنو. السلام علیکم جی، علب خان صاحب حمزه قیصر نامه مې ده عثمانزو سره تعلق ساتم او په خپله باندې هم ټیچنګ کوم د ډېر وخت نه خون راوړل سکول کې مې هم ټیچنګ کړی آی سی ایم ایس کې مې هم ټیچنګ کړی او دې ټایم کې الایډ سکول بیلولا کیمپس کې ټیچنګ کوم دا شاه فیصل سره دې سیټ اپ مې وکړه ماشاءالله ډېر زبردست دی او د پلی ګراونډ او د ټوله حواله چې دې کوم ورکړه نو بالکل زبردست د یتیمانانو لپاره هم دی او ډېر ښکلی پیکیج یې دی. ډېر خوشحاله شوم په خپله ایز ا ټیچر چې دا څیزونه مې وکتل زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو چې دې غریبو خلکو له یتیمانانو ډېر زیات فیسلیټیز ورکوي نو زه اول دوی ته او بیا د پیرنټس او دا څومره ملګري چې میلمانه راغلي دې ټولو ته مبارکي ورکوم چې زموږ په چارسده کې الله پاک یو داسې اداره چالو کړه چې هغه زموږ د غریبو خلکو ډېره مرسته به کوي انشاءالله کو الله کړي خیر وي نو دې ځای نه به یو داسې ماشومان ګلالي ماشومان پاس کېږي چې پر روان وخت کې به هغه د دې چارسدې ډېره ښکلې نمایندګي کولی شي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. فیصله په تاسو خپل بچي چېرته داخلوي یو ښکلی بلډینګ یو ښکلی ځای چې نری باران پشمک هم شروع شو اذان هم شو نو کنګ ایډورډ سکول چارسده د جوډیشل کمپلیکس ته بالکل مخامخ یاد ساتئ. بیا به پرې موږ راځو بیا به خبرې کوو انشاءالله او دوی سره به موږ څنګ په څنګ یو.